علما وایي که یو انسان دا ځان چې کول غواړي تاسو ته پته را یو انسان بیمار شي دی لاړ شي ستری وباسي لاړ شي نور چې کوم دی نو داسې آلاتو سره ځان چیک کړي چې یاره په ما کې څه بیماري ده دا بیماري شته او که نشته الټراساونډ وکړي همدغه شانت یو انسان د ځان هغه چیک اپ کول غواړي چې یاره زما د الله سره محبت شته او که نشته نو یو څو مواقعو باندې د الله محبت ظاهریږي په هغه ټیم باندې ځان ته ګوره چې یاره په دې ټیمونو کې د الله او زما چې کوم دی نو په خپل منځ کې څه تعلقي د الله محبت په څلورو مواقعو باندې چې کوم دی نو ظاهریږي علماء لیکلي دي تظهر حقیقت المحبت فی مواطن اربعتین څلورو ځایونو کې چې کوم دی محبت حقیقت دا واضحېږي انسان ته په نظر باندې راځي نمبر 1 چې په کوم ځای کې دا انسان ځان چیک کوي چې یاره الله سره مې محبت شته او که نشته نمبر 1 ځای چې کوم دی عند اخذ مضجعه ډېره سملاستو په ټیم کې چې کوم دی نو دی وګورې زما تصور او سوچ کوم ځای طرف ته ځي تاسو خیالي یو انسان دکاندار دی او د دکان سره محبت دی نو دی چې کله سملي او بړستن کې سر پټ کړي نو دی په خپلو سړو قرضو باندې پاینده سودا راوړو باندې او دغه شان دی چې کوم دی نو ګاګ ځان طرف ته مایله کولو باندې دغه مکمل سوچ هم دغه پر هغه سوچ کې دله خوب راشي دی چې کوم دی نو دا ودش وس دغه ټیم کې د انسان پته ولګېده چې د دنیا سره د محبت دی یو انسان دی د ځمکې سره محبت دی نو دغه ټیم کې کری سملی نو دغه ټول سوچ چې کوم دی نو دا ځمکې طرف ته تلی پټي طرف ته تلی فصل خراب شو سبق ومه فصل به د ځمکې نه څنګه به صحیح طریقې سره والم نو په دغه سوچ کې دله چې کوم دی نو خوب راشي نو دا اوس د سری په دغه ټیم کې اوسي چې ستا محبت د ځمکې سره دی که چېرته یو انسان خواهشمند لري چې بل انسان ته ضرر وررسوي نو دی بیا را سملاستو په ټیم کې دغه ټیم کې چې دی سر پټ کړي نو بیا را سوچ کوي چې دا بل څنګه هغه ذلیله کړم او د تکلیف څنګه ورسومه نو په دې وجه علماو لیکلي دي چې نمبر 1 عند اخذ مضجعه د سملاستو په ټیم کې چې کوم دی نو د محبت د خدای سره پته لګي او بیا آخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل احب من احب الله من كل قلوبكم تاسو را هغه چا سره محبت ساتئ چې هغه په مکمل زړه سره د الله سره محبت ساتي د دې ځای نه موږ ته یو دویم ذریعه معلومه شو یو دویمه خبره وجود ته راله چې کوم یو انسان د الله سره محبت ساتي نو ته به هم د هغه سره محبت ساتي نه یو دا چې محبت خداوندی د الله سره محبت ساتل بل د الله محبت مونږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوله د پیغمبر سره محبت ساتل او بل دا چې معاشره کې ته ګورې چې یو کس دیندار دی او د الله سره محبت ساتي نو د دغه الله درې محبوبینو سره محبت ساته نه په دې به ته فلاح او کامیابۍ ته رسې صحابه کرامو کې د دې عجیبه مثالونه موجود دي احیاء العلوم چې کوم دی یو کتاب دی هغې کې زبردست د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه مطابق یو عجیبه خبره لیکلې ده چې صحابو به د الله سره محبت د رسول الله سره محبت خو چې رچا به د الله سره محبت او صحابو به د هغه سره محبت و ځکه دا پیغام نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې والا تر ټولو ناول پرېښود احب من احب الله من کل قلوبکم تاسو چې کوم دی هغه چا سره محبت ساتئ چې هغه په مکمل زړه سره د الله سره محبت ساتي نه ابو حذیفه دا چې کوم دی یو صحابي او د واقعه مخکې ما څو ځله بیان کړې وه چې د یو غلام او د هغه نوم سالم او دا سالم د ایمان عجیبه واقعه ده د مدینې یو باشنده او سوداګر دی د شام ته تللی او دا یهودي و سلام ابن جبیر نوم و نو هلته کې داسې سودا کړه هغه سودا یې واغسته او بیا یې واپس چې کوم دی نو راوړه مکې ته مکه کې به را سودا خرڅه کم نو دی وایي لاره کې یو غلام او غلام ډېر وچ او نری او د رنګ نه هم تکتور نو ما په یو څو قیمت باندې واغست په لږو روپو سره ما یې وایي بلم زه خو هم سوداګر یم نو که څه لږه غونته ګټه راته به میلاو شه مکه کې به یې خرڅ کړم کله چې دا غلام ما واغست دی غلام نوم سالم او دا چا چې واغست د نوم سلام ابن جبیر یهودي و دا سالم چې کله راوست نو مکه کې دی وایي ما سامانونه ولګول دا سامان چې کله خرڅوم نو سامانونه خرڅ شول یو څو ورځو کې خو دا غلام چا نه اغسته
نو دا سالم غلام به یې غرمو ته ودرولی او داسې لاره په غاړه باندې چېرې که څوک داسې ځینو اینې وایي نو که چا تپوس وکړي چې دا غلام د خرڅ دی نو زه ویم چې دا خرڅ دی نه ډېرې ورځې وشوې دا غریب به سهار نه ماښامه پورې نور ته ولاړه او چا د تپوس نه کوو چېرې دی منګوالو یو زنانه پرې لار روانه او صبیه نومې وه ډېره زړه خوږې زنانه او مالداره هم وه نه ډېرې غلام نه تپوس وکړه سالم نه وې تا د دې آقا نه څوک نه الي نو هغه ورته یې څوک مې نه الي ځکه زما بدن هم کمزوری دی زه د رنګ نه هم صحیح نه ښکارم نو په دې وجه باندې څوک زما په دې جسم باندې پیسې نه خرابوي نو زنانه وی چې دا غریب خو غرمو ته ولاړ دی او د آقا خو یې خرڅ له دلته راولي روزانه نو دی به تر کومې غرمو ته ولاړي نو دې زنانه را سالم واغست کله چې واغسته یو بل سوداګر ابو حذیفه نومې و نه ده هم د شام نه سودا راغستې او دا د مدینې باشندرې مکه کې سودا کېښوده نو چا ورته د دې زنانه واقعه بیان کړه نو دا زنانه تدی ابو حذیفه د نکاح پیغام ورولېږه چېرې داسې زړه خوږې زنانه ده په غریب باندې خفه کېږي او د مالدار خاندان نه هم ده او غیر شادي شده هم ده نو نکاح پیغام یې ولېږه نه ابو حذیفه خو ځان له مالدارو سوداګرو د نکاح پیغام منظور شو او عدالت کې وشو یو څو ورځې پس دی خپلې مدینې ته واپس راځي نو ښځې هم ځان سره راوسته او د ښځې چې کوم سالم غلام اغستی و نه غلام یې هم ځان سره راوست د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او د دې ابو حذیفه په خپل منځ کې دوستانه وه ابو حذیفه یو پیر عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته ویې یاره مخکې به ډېر خواله راتلی اوس چې په لار راشي لار بدلې وې څه وجه ده اصل وجه دا ده چې ته لا مشرک او زه د الله په توحید باندې منور شیم مزین شیم نو په دې وجه ستا نه زه ډډه کومه نه هغه ورته استاد سره تعلق نه پرېږدو عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي نه چې نه پرېږده ایمان راوړه ابو حذیفه کلمه وایي مسلمان شه او هغه ښځه چې رضان سره د مکې نه بولې وه صبیه هغه مسلمانه شوه غلام سالم ووایي چې یاره دواړه مسلمانان شو نو ده هم کلمه وایي نه دې زنانه دا سالم آزاد که کله چې آزاد کو نه دا سالم په جړا شو نه دا ورته ویې ولې وی تا چې زه آزاد کړم اوس په ځمه چې د په خپله لار باندې نو زما خو څوک شته نه نو اوس په چرته ځمه نو دی ابو حذیفه ورته زما ښځې ته آزاد کړي خو زه تا د زوی خپل ویمه متبنا ورته وایي د خولې بچې او دی په خپل زوی باندې ونیو د ځان سره یې چې نو دا لوی که او بیا هم دقه ابو حذیفه چې کوم دی چا دته متبنا زوی ورته ویلو نه ده ورله خپله خور فاطمه دی ورله په نکاح باندې ورکړه وسره به کې ګورې یو دا غلط رواج چلیدلی و چې چا د ورې متبنا وي زوی به دې ورته وي نو هغه به ستا حقیقي زوی تصور کېده په دې وجه رسول الله مبارک حضرت زید رضی الله تعالی عنہ لوی کړه او بیا د زید رضی الله تعالی عنہ واقعه تاسو 22مه سپاره کې اورېدلې ده نو ابو حذیفه دا فاطمه چې کوم دی نو د خپله خور دارې کس ته چې کوم دی نو سالم غلام ته چې دا غلام او د ورته زوی ولې آزاد کړه نو ده ته یې په نکاح باندې کړه اوس د دې نه اخوا د خونه او د مزې خبره ده چې صحابو د الله سره محبت د رسول الله سره محبت خو چې رچا به د الله سره محبت او د هغو سره به یو محبت ساته نو روایتو کې داسې راځي چې ان ابا حذیفه لما زوج اخته فاطمه من سالم مولاه چې ابو حذیفه چې کله نکاح د فاطمې د خپلې خور وکړه خپل غلام سالم سره نه قریشو چې کوم دی نو دته ډېرې بد رد وي ډېرې سپکې سپورې ورته وي چې ګوره موږ قریشي خاندان یو ته زموږ د خاندان کسې فر دی دا ستا خور فاطمه چې کوم دی نو دا خو قریشي او تا راوسته یو غلام سالم ته تا حواله کړه او هغه ته یې په نکاح باندې کړه دا رسي چل وکړه نه ده ورته په جواب کې رسي وي دې قوم ورته وی چې انکحت عقیلة من عقائل قریش لمولا تا چې کوم دی د قریشو د عقلمندو نه یو عقلمند او شریفه جنۍ راواغسته او یو مولا غلام ته یې په نکاح کړه دا رسه وکړل نه دی سالم عجیبه دی ابو حذیفه یو عجیبه جواب ورکه زبردست جواب ورکه فقال دوی والله لقد انکحت ایاها په خدای قسم چې کړي مې هم دغه شان دي را خپله خور فاطمه مې را خپل غلام ته په نکاح کړې را وانی لعلم انه خیر منها زکه ما ته پته لري زما د خور د فاطمې چې د قریشي خاندان سره تعلق ساتي او آزاده او زما خور ده
د دې نه دا سالم غوره دی ځکه مې یو غوره سړي له چې کوم دی نو دا خپله خور ورکړه اگر که تاسو ته غلام ښکاري فکان قول ذلک اشد علیه من فعله قوم چې کوم دی د قریشو د درې کار نه پرې خبره باندې ډېر زیات قار شو چې یو خو دې دا کار کړی چې هزاره جنۍ زموږ د قریشي خاندان خپله خور راغستې او غلام ترې په نکاح کړې باندې را هغې چې څومره قار راوستی او ستا دې خبرې موږ له هغې نه ډېر زیات قار راوست چې ته اوس قریشي جنۍ ته وایې چې د دې نه یو غلام چې کوم دی نو دا غوره دی فقالو وکیف وهي اختک وی هغه څنګه را غوره ده دا خو ستا خور ده او مولاک او دغه خو دې غلام دی اوس غلام ته ته علاوې او قریشي هزارې زنانه ته چې کوم دی نو ته د هغې نه ادنا وې نابو زیفا جې به جواب ورکو ګورې صحابو چې نظر بر صحابو په کم ځای باندې و د الله رسولو فرمیل تاسو محبت د هغه چا سره ساتئ کم چې د زړه نه د الله سره محبت ساتي وی دا څنګه غلام ستا لرې خور نه لرې نو ابو زیفا ورته وایي فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما وی د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي چې نبي علیه الصلاة والسلام دا چې کوم دی نو فرمیل من اراد ان ينظر الى رجل یو سړی اراده لري چې راسي سړي ترې وګوري یحب الله بكل قلبه چې هغه د الله سره د مکمل زړه نه محبت ساتي نو فلینظر الى سالم هغه کس د سالم ته وګوري وجه یو طرف ته سالم دی او بل طرف ته الله د رسول صحابي دی او بل طرف ته چې کوم دی نو د مکمل زړه نه د الله سره محبت ساتي مکمل زړه د الله محبت ته خالی کړی دی او بیا د هغې محبت په صدق باندې رسول الله مبارک د پاسه مهر هم لګولی دی که څوک دا اراده لري چې هغه کس ته ویني کم یو کس چې زړه نه د الله سره محبت ساتي نو فلینظر الى سالم هغه سالم ته وګوري نو قوم غلی شي چې لږه واقعي ده دا دی چې کومه دعوا کوي چې زما د خور نه چې کوم دی زما را غلام بهتر دی نو دا هسې نه وایي په دې وجه باندې الله رسولو فرمیل چې د الله سره محبت د رسول الله سره محبت خو د هغه چا سره به محبت ساتي کم چې د الله سره محبت چې کوم دی نو دا د زړه نه ساتي او بیا تیره جمعو کې دا خبر وشوه چې د الله د محب صفات سری نمبر 1 صفت منګه دا بیان که چې کم یو کس د الله سره محبت ساتي هغه به د پیغمبر اطاعت کوي د پیغمبر تابعداري به کوي نو دا نښه د دې چې د دې کس د الله سره محبت او الله به چې کوم دی یحببکم الله به د دغه انسان سره محبت ساتي په دې وجه باندې جنید بغدادي رحمت الله علیه د اولیاء او عجیبه الفاظ دي د الفاظ د اولیاء او داسې چې د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلوي د جنید بغدادي نه چا تپوس ورته یو انسان دی او د ځان معلومول غواړي چې یاره الله سره محبت لرم او که نه لرم نو د الله د محبت د محب نښه سره دغه صفات په صحیح چې مونږه دا وپېژنو چې د دې کس د الله سره واقعي چې محبت دی نو سئل الجنیدو ما هي صفات من يحب الله جنید نه تپوس شوې د هغې کس صفات سري کوم چې د الله سره محبت ساتي نو هغه ورته څلور صفات بیان کړل څلور صفات چې کم یو کس د الله سره محبت ساتي او واقعي د الله رښتونی بندی نه ده کې به دا څلور نښي و دا څلور نښې چې بچا کې دی د الله محب دی د الله سره محبت ساتي او که یو انسان د الله سره محبت غواړي نو دا څلور نښې خپلې کړي نمبر 1 نښه چې کوم دی نو دا ده هو عبد زاهد عن نفسه متصل بربه نمبر 1 محب د الله سره دغه انسان نښه داره چې دا به د ځان نه لري او الله ته به نږدې یعنی په خپل ځان باندې به پروا نه وي په ځان باندې که تکلیف راځي د الله د طرفه په هغې باندې صبر کوي نو دی به زاهد عن نفسه د خپل ځان نه چې کوم دی نو دی به لري او متصل بربي خپل رب طرف ته به ورنږدې نو ته پوه شي چې دا کس چې کوم دی د الله سره محبت لري د باندې کراهت راځي هم دی رب ته ورنږدې دی که رب په ده باندې تکلیف او سخت راولي بیا هم دی رب طرف ته ورنږدې دی که په ده باندې مالداري راځي دا مال دی خپل رب نه لرې کولی نشي بیا او که ده باندې غربت راځي دا غربت د ده او د الله په منځ کې رکاوټ دا چرته نشي جوړېدی نو جنید بغدادي رحمت الله علیه یوه نښه دا وښوه چې انسان د ځان نه لري او خپل رب ته ورنږدې نو دا محب د الله دی او بیا دویمه خبرې ورته راوکړه چې ان تکلم فعن الله د الله محب که ته معلومول غواړې نو ان تکلم کرے خبرې کوي فعن الله د الله د طرفه خبرې کوي د مجلس کې ناست د بل څه خبره به نه
ډېره چا سره ناستې له د بل څه خبره به نه که خبرې کوي د الله د طرفه به خبرې کوي. او درېیمه نښه دا ده ان سکت فمع الله، که دی خاموشه کیني نه دی به هم د الله سره ناستې، خاموشه به دی ته نه ناست چې دی غلط تصورات کوي، خاموشه چې ناستې دې ته به نه ناست چې د چا په خلاف باندې غلط سوچ کوي. که دی خلوت کې ناستي او یوازې ناستي نو دی ځکه خاموشه دی، خبرې ځکه نه کوي ځکه فمع الله دی د الله سره ناست دی. د سوچ او تصور د خپل رب سره دی، الله سره چې کوم دی نو دی لګیا دی د الله سره مناجات کوي. نه پوه شي چې دا کس چې کوم دی نو په الله باندې مین دی. او بله نښې ورته راوښوه وی ان تحرک فبامر الله، دی که راسې حرکت کوي مطلب دا چېرته ځي راځي نو هم د الله په حکم باندې به ځي راځي. دی جومات ته راځي د الله په حکم، دی ر چا خواله ورځي د الله په حکم د الله د رضا لپاره، که دی ر چا سولې له ځي د الله د رضا لپاره. دی هر کار چې کوي نو دی فبامر الله د الله په حکم سره حرکت، ټول حرکات سکنات د الله په حکم باندې دي. او بیا ورته وان نطق مع الله، که خبرې کوي نو خبرې به د الله سره د الله سره خبرې کوي. او د الله بهترین خبرې کلام الله دی، ذکر الله دی. دا څلور پنځه صفات چې کوم دی نو جنید بغدادي رحمت الله علیه دا نښې وښوي چې دا پنځه صفات دغه انسان دي. کم یو انسان چې د الله سره محبت ساتي او یو انسان دا غواړي چې د الله محب څوک دی نو دا نښې یوه نښه تېره جمعه باندې ویلی شوه د پیغمبر تابع وی جنید بغدادي څلور نښې چې کوم دی نو دا وښوي. او بیا علماء عجیبه خبره لیکلې ده. علماء وایي که یو انسان دا ځان چې کول غواړي، تاسو ته پته را یو انسان بیمار شي دی لاړ شي استری وباسي، لاړ شي نور چې کوم دی نو داسې آلاتو سره ځان چیک کړي چې یاره په ما کې څه بیماري ده، دا بیماري شته او که نه شته، الټراساونډ وکړي. همدغه شانت یو انسان د ځان هغه چیک اپ کول غواړي چې یاره زما د الله سره محبت شته او که نه شته. نو یو څو مواقعو باندې د الله محبت ظاهریږي، په هغه ټیم باندې ځان ته ګوره چې یاره په دې ټیمونو کې د الله او زما چې کوم دی نو په خپل منځ کې څه تعلقي، د الله محبت په څلورو مواقعو باندې چې کوم دی نو ظاهریږي. علماء لیکلي دي تظهر حقیقت المحبت فی مواطن اربعة، څلورو ځایونو کې چې کوم دی نو محبت حقیقت دا واضحېږي انسان ته په نظر باندې راځي. نمبر 1 چې په کوم ځای کې دا انسان ځان چې کوي چې الله سره مې محبت شته او که نه شته. نمبر 1 ځای چې کوم دی عند اخذ مضجعه، دی سملاستو په ټیم کې چې کوم دی نو دی وګوري زما تصور او سوچ کوم ځای طرف ته ځي. تاسو خیالي یو انسان دکاندار دی او د دکان سره محبت دی نو دی چې کله سملي او بړستن کې سر پټ کړي نو دی په خپلو سړو قرضو باندې پاینده سودا راوړو باندې او دغه شان چې کوم دی نو ګاګ ځان طرف ته مایله کولو باندې دغه مکمل سوچ هم دغه او پر هغه سوچ کې دله خوب راشي دی چې کوم دی نو دا ودش وس دغه ټیم کې د انسان پته ولګېده چې د دنیا سره د محبت دی. یو انسان دی د ځمکې سره محبت دی نو دغه ټیم کې کړی سملی نو د ټول سوچ چې کوم دی نو دا ځمکې طرف ته تلی، پټي طرف ته تلی. فصل خراب شو سبا کومه فصل به د ځمکې نه څنګه به صحیح طریقې سره والم نو په دغه سوچ کې دله چې کوم دی نو خوب راشي نو دا اوس د سری په دغه ټیم کې اوسي چې ستا محبت د ځمکې سره دی. که چېرته یو انسان خواهشمند لري چې بل انسان ته ضرر وررسوي نو دی بیا سملاستو په ټیم کې دغه ټیم کې چې دی سر پټ کړي نو بیا را سوچ کوي چې یاره دا بل څنګه هغه ذلیله کړم او د تکلیف څنګه ور ورسومه. نو په دې وجه علماو لیکلي دي چې نمبر 1 عند اخذ مضجعه د سملاستو په ټیم کې چې کوم دی نو د محبت د خدای سره پته لګي. که چېرته دی د الله محبو او دغه شان د تفرغي حواسی و جواره من الشواغل د جوارح د اندامونه د ورځې د کارونو د شغل نه چې کوم دی نو بالکل دا فارغ شي. فانه لا ينام الا على ذکر من يحب، نو دی په هغه ټیم کې چې د حواس بالکل فارغ شي، د اندامونه بالکل فارغ شي نو بیا په دغه ټیم کې چې د چا سره د چا محبت نو دی اوده کېږي هم د هغه په ذکر باندې د هغه په ذکر باندې اوده کېږي. نو دغه ټیم کې تلک سوچ وکړه که چېرته را کس د الله محبي او د خدای سره محبتي نو دغه ټیم کې د سوچ رب طرف ته لاړ شي. دغه ټیم کې په ژبه باندې د الله ذکر راولي او بیا ذکر کې او د الله په سوچ کې او د الله په لقاء او ملاقات کې او په آخرت کې د سوچ تر دې پورې چې دله خوب راشي. نو دا وخت د سملاستو دا د انسان د زړه
کې چې دننه د کم سی محبت پټي نو هغه بالکل دا بهر ته راډاګي ته کوي چې د ټیم کې ته کم یو تصور کې د ټیم کې که ته څه کم یو سوچ کې نو دا ستا د زړه دننه باطن تا ته راحلوي چې ستا د ریسیس سره چې کم دی نو دا محبت دی نو که دغه ټیم کې دی رب کائنات طرف ته سوچو ستا آخرت طرف ته سوچو نو پته ولګېده چې دغه ټیم کې ته د الله سره محبت لري نمبر 1 په دغه ټیم کې دا د الله د محب پته لګي او انسان ځان چې کولی شي چې زما د خپل رب سره چې کوم دی نو محبت شته او که نشته دویم نمبر چې دا انسان به کوم ځای کې ځان ګوري چې د الله سره محبت دی او که نه دی عند انتباه من النوم د خوب نه د راپاڅېدو په ټیم کې چې کوم دی نو دی به ځان چې کوي چې زما د خپل رب سره محبت دی او که نه دی تاسو خیال کړئ یو سړی دی یو نوی گاڑی والی یو نوی ځمکه والی یا یو ماشوم دی دله اختر له پیزار واغستی شي او جامې واغستی شي دی چې سهار وختي د اختر په ورځ باندې د کټه راودانګي نو ډایرک پیزار یې په ترخ کې نیولي هلکه مخ خلاص وینځه چې اوس کره د هغه سیټ ته سوچ نه ولې د انسان فطرت دا دی د انسان فطرت دا دی چې کم یو څیز سره د محبت سیواو او د شپې په خوب سره د هغه څیز هغه تصور د زړه نه وتی نو سحر د پاسیرو سره نمبر 1 سوچ د زړه ته چې کوم دی نو هغه راځي په دې وجه دنیا پرست چې کوم دی د ده نه سهار خوب وتښتي فورا چې کوم دی نو دنیا طرف ته یې سوچ لاړ شي دغه شانتې د کم یو څیز سره محبت نو علماو یوه دا پیمانه او ترازو چې کوم دی نو ښولې ده چې هر یو انسان خدا وایي زما د خپل رب سره محبت شته خو ته به ځان چکې کمزېږې ورته خو هسپتال ته نشي تللی تا به جدید علو سره چک کې چې یاره د زړه کې د الله محبت شته اوس دغه کانټه به ستا سره کمزېږي نو عند انتباه من النوم د خوب نه راپاڅېدو په ټیم کې فاول شین یسبق الى قلبی ذکر محبوبه الذي قد غاب عنه في النوم علماء لیکلي ذکر ټولو نه اول چې د ذهن ته سهار کم شی راځي دا د هغه محبوب سی دی چې د خوب په ټیم کې ردنه چې کم دی نو غایب شی او بیا د راخېدو سره چې کم دی نو راغی دا صرف تاسو ته دا ښیم چې تاسو ځان چې کوئ چې زما د رب سره محبت شته او که نشته که ستا سحر ټیم کې او ماسخوتن ټیم کې دا سوچ او تصور د دنیا سره یا د رب نه علاوه د بل څه نو بیا لږ په ځان باندې محنت وکړه چې رب دنیا ته څه له رالیږلی یم په هغې کې ناکامه یم او دریم نمبر بدا انسان په کوم ځای کې ځان چې کوي چې زما د خپل رب سره محبت شته او که نشته عند دخوله فی الصلاه منځ کې چې کله دی ور داخل شي نو هغه ټیم کې دی ځان چک کېږي ځکه تاسو کتلی دي چې منځ ته یو سړی ودرېږي دته 10 کاله مخکینۍ خبره هم رایاده شي دی به تله یو هفته مخکې مینګورې تی هلته مختلفو دکانونو باندې به ګرځېدلی سودا به یې کړي نه دا سودا دته د ډوډۍ په ټیم رایاده شوې ده نه د دکاندار هغه خبرې هغه ګاګ هغه دکاندار خواله راته هغه دکاندار چې څنګه ډیل کوو هغه دته نشه ته په بل ټیم کې را شوی دی خو چې څنګه سړی منځ ته ودرېږي نه د ده په ذهن کې هغه زوړ کیسټ رو دی سره شي او رو دی تصورات او سوچونه شروع کړي اوس که د ذهن دکان طرف ته لاړ که د ذهن پټي طرف ته لاړ که د ذهن بلې سوداګرۍ طرف ته لاړ که د ذهن خپلې قرضې طرف ته لاړ ته پوه شې چې دا انسان د دنیا سره محبت دی او دا محب او عاشق د دنیا دی نو په دې وجه دریمه نښه علماو دا ښولې ده عند دخول فی الصلات فإنها میزان الایمان مونځ چې کوم دی نو دا د ایمان میزان دی او تله ده ستا ایمان دغه دی تاله تلي چې ستا ایمان څومره اوبو کې دی ستا په رب باندې ایمان مضبوط دی هغه سره د محبت شته او که ته دنیا پرست دی او واقعي دا کېږي هم دغه شان دغه خبرې علماو ډاګې ته راایستلي دي چې کم عام د انسان خپله مشاهده ده او هر انسان چې کم دی نو دا ګوري چې دی او دکي په کم سوچ د سهار پاسي په کم سوچ باندې او مونځ کې راته مخکې چې کم دی نو کمې وسوسې او سوچونه راځي نو ته پوه شه که تصورات د مونځ ته هم ته ودرېدې او ستا ذهن کې راو چې زه د رب مخکې ولاړ یم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث چې د رب عبادت کوه لکه رب چې کم دی نو تعیني او فإن لم تکن تراه فإنه یراکه که دا تصور او سوچ نشي کولی چې رب زینم نو کم از کم دومره تصور کوه چې رب مایني اوس که را سوچ او تصور دی نو دا چېرته یو بل طرف ته تللی نو تا ته مانځه کې هم هغسې رادېږي کم چې ستا د زړه په سر باندې پروتي او تا ته چې کم دی نو کم محبوبي او څلورم نمبر چې انسان په کم ځای کې ځان چک کړي چې زما د خپل رب سره محبت شته او که نشته عند الشدائد والاحوال په وخت د مصایبو کې تکالیفو کې پر انسان باندې تکلیف او مصیبت راشي
وسکره تکلیف په ټیم کې تاسو ګوره چې د سختي په ټیم کې انسان هغه طرف ته رجوع کوي کم څه چې د سره ته زیات محبوبي کم یو انسان ته چې کم دی د دنیا یو مرګره محبوبي نری د سختي په ټیم کې هغه ته آواز کوي خو چا پتا باندې سخت رااله او هغه ټیم کې د سره پاسې مصلا باندې ودرېږي او د رب نوم ستا په ژبه باندې وس پوه شي ستا پر زړه کې چې کم محبت او د سختۍ په ټیم کې ستا ژبې ته چې کم دی نو په بره باندې راوخت په دې وجه باندې علماو دا څلور چې کم دی نو نښې ښولي دي سختي او تکلیف په ټیم باندې او علماو لیکلي والمحب یتسلی بمحبوب عن کل مصیبه مصیبت په ټیم کې بیا خپل محبوب په نوم باندې ځان له چې کم دی نو دا تسلي ورکوي نو که ستا محبوب رب ستا محبوب الله تر هغه محب وي نو بیا د سختۍ په ټیم کې ستا ژبې له بل چا نوم نه راځي بیا په دغه ټیم کې چې کم دی نو ژبې له د رب نوم راځي په دې وجه باندې خبره زمونږ را شروع چې د الله درې انسان سره بلا الله په احسانات کړي دي او بېغرض احسانات یې کړي دا انسان به په هر محبت کې اول الله مقدم کوي رسول الله مقدم کوي په دې وجه باندې یو بزرګ وایي حلیت الاولیاء یو کتاب دی هغې کې عجیبه خبرې لیکلې یو بزرګ وایي قلت لراهب فی صومعتی ما یو راهب ته وی په دغه په عبادت خانه کې را راهب ناسو نه ما هغه نه تپوس کو راهب هغه ته دنیا نه بالکل کناره کش یو جدا ځای ته راشي د الله عبادت کوي د په خپل صومعه کې عبادت خانه کې ما تپوس کو چې راهبه ما اقوا بشیء تجدونه فی کتبکم کم یو څه داسې قوي دی چې هغه تاسو په خپلو کتابونو کې تورات زبور انجیل مخکینو کتابونو کې موندلی دی نو هغه وی ما نجد شیئا فی کتبنا اقوا منګه ایس یو څه په خپلو کتابونو کې دومره قوي نه دی موندلی من ان تجعل محبتک و قوتک کلها فی محبت الخالق سوا د دې خبرې نه چې ته به تمام محبت چې کم دی او تمام قوت دا به صرف کې او خرج کې به د الله په محبت کې منګه په خپلو کتابونو کې قوي خبره چې کم دی نو دا موندلې ده په دې وجه مسلمان چې کومه یوه ادا کوي اول د هغې نه مخکې سوچ کوي چې دا ادا خو زه کوم دا کار خو زه کومه دا زما محبوب ذات الله چې زه د هغه محب یمه یاره دې کې خو هغه ته دک او تکلیف خو نه وررسي دغه شان دی بل محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه برې کې تکلیف چې کوم دی نو دا نه وررسي لہذا د مؤمن شیوا او کار بدای چې دی به د رب محبت په تمامو محبتونو باندې دا مقدم ساتي لکه څنګه چې صحابه مقدم وساته الله دنیا او آخرت کې چې کوم دی نو خپل محبت ور سره شامل حال که ځکه کوم یو انسان د الله سره محبت ساتي الله اسمان کې هم چې کوم دی نو فرشتو ته اعلان کوي جبرائیل علیه السلام ته وایي جبرائیله پلانی سره زما محبت ته ته هم ورسره محبت ساته جبرائیل علیه السلام د عرش فرشتو ته وایي هغه تمام اسمانونه کې اعلان وکړي او بیا د هغې نه وروسته نبي علیه السلام وفرمیل چې بره د اسمان فرشتې هم د یو کس سره محبت شروع کړي نو بیا الله د انسان له دنیا کې د قبولیت درجه کړي او بیا د ځمکې هر یو څه د انسان دپاره د انسان سره چې کوم دی نو دا محبت ساتي لہذا الله دې زمونږ په زړونو کې او زمونږ سوچ کې چې کوم دی نو خپل محبت او د خپل رسول محبت چې کوم دی نو شامل کړي او د هغې محبت په بنیاد باندې الله زمونږ زندگی د خپل رضا او د خپل محبوب د رضا سبب او ذریعه وګرځوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.